بسم الله الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام یو حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمای چې حلال شیزونه چې کوم دی دا هم الله رب العزت بیان کړي دي، حرام شیزونه هم بیان کړي دي، خو لیکن د دې درمیان کې چې کوم دی الله رب العزت چې کوم دی دا مشتبهات شیزونه بیان کړي دي. مشتبه چیز هغې ته وایي چې سړي ته د دې پته نه لګي چې دا حلال دی یا دا حرام دی. نبی علیہ السلام فرمایي الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا دا مشتبهاتو څیزونو نه ځان بچ که نو هغه داسې شو چې د خپل دین او د خپل عزت حفاظت یې وکړه. زما عزتمندو، ما تاسو ته هم دغه څیزونه حلال او حرام دا دواړه راته پته ده. خو نبی علیه السلام دلته یو بله خبره کوي، وی کوم سړی چې په شبهاتو کې په دغې کې مبتلا شو نو آیا دې داسې شو لکه چې په حرامو کې مبتلا شو. بیا نبی علیه السلام یو مثال ورکوي د یو شپونکي چې د هغه د ګډو سرولو دغه چې کوم دی ایریا او علاقه دا هغه ته معلوم وي، ورته پته وي چې دا زما د ګډو سرولو ایریا او علاقه ده، خو لیکن که دی اوس د دغې ایریا نه وځي نو ده ته به خامخا نقصان کیږي. دغه شانتې د حلال او حرام چې کوم دی دا زما او ستاسو د زندګۍ ایریا ده. ما او تاسو به د دې درمیان کې زندګي تیرو، خو لیکن که ما او تاسو د دغې نه وځو نو بیا ما او تاسو چې کوم دی په دغه کې راځو، نقصان کې به راځو. دغه شبهات هم نبی علیه السلام فرمای دی به بیا حرامو ته نږدې شي. نو دغه شانتې که ما او تاسو په دغه شبهاتو کې ځان ورچو که نه نو دا زما او ستاسو دپاره نقصان دی. نبی علیه السلام فرمای او دلته یو ډېره لویه خبره نبی علیه السلام دا کړې ده چې فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. چا چې ځان د مشتبهاتو څیزونو نه وساته نو د خپل دین او د خپل عزت حفاظت وکړه. زما عزتمندو، ما او تاسو له هم پکار دي چې په کوم څیز باندې زه نه پوهېږم، ما ته پته نشته یاره دا حلال دی. نن سبا هر سړی پوهېږي، خو لیکن بیا هم بعضې څیزونه داسې وي یاره سړی پې تذبذب کوي، یاره کیدای شي که دا وکړم او که ونه کړم څه چل دی. نو علما حضرات شته دي د هغې نه پوښتنه کول چې یاره آیا دا څیز زما دپاره جایز دی او که نه دی. د وړې وړې خبرې په دې باندې شرم نه محسوسول چې یاره کیدای شي دا کس راپورې دا مولانا صاحب وخاندي چې یاره دله د دې خبرې نه، بس مال نه راځي، بس دا یو دغه دی، یو کمزورتیا، دغه کمزورتیا چې کوم دی لرکول دی. الله رب العزت عمل کول آسان کړي. واخر دعوانا الحمدلله.